بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى مکی سورت دی د هجرت نمخ کی نازل دی. دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره او اتیایم دی او د نزول په لحاظ سره دا سورت اتم نمبر نازل دی. په دې سورت کې یو رکوع 19 آیاتونه دي. دې سورت ته سورۃ الاعلى وی ځکه چې په اول آیت کې لفظ اعلى راغلی. د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره ربط او مناسبت دا دي چې په مخکې سورۃ کې د هر نفس نگهبان فرشتہ ذکر شو او په دې سورۃ کې د نبی علیہ السلام د نفس نگهبان رب العالمین ذکر کی. فضیلت د دې سورۃ دا دي چې نبی علیہ السلام په جمعې او د اختر په مانځ کې دا سورۃ الاعلى دا سبح اسم ربک الاعلى دا اختر او د جمعې په مانځ کې. په دې صورت کې الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ذمہ داری ذکر کړي چې تزمات تسبیح او پاکي بیانوا او الله پاک خپل لوی ذکر کړي چې هغه ذات چې ما دا تمام مخلوقات پیدا کړل برابر میکړل او د هر یو چې سم غفتل دا اندازه مې مقرر کړه لارم وتوبودلا او بیا الله پاک خپل د وحدانیت دلایل ذکر کوي چې تاسو ګورئ په دې ځمکه باندې می غیا دربونه کا او دا غیا بیا اوچ شي تور شي ریزه شي دا الله قدرت. او بیا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې موږ دا قران کریم تاسو لولو دا بتانه هیریږي نه موږ یې نازلو هیریږي بتانه نه خو کچره موږ وغواړو کوم ځای موږ تانه ایرول غواړو او هغه موږ منسوخ کوو هغه بتانه هیر شي. لکه قران کریم کې بعض آیاتونه منسوخ شته الله نازل کړو بیا واپس منسوخ کړی هغه نبی علیہ السلام الله هیر کړل هغه بتانه موږ هیر او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې په دین تلل او د دین مهنت کول دا بتا تم آسان ته نصیحت کوا خلق ته قران بیانوا په قران کریم ته نصیحت کوا دا نصیحت نه خلق پیدا اخلي او پیدا بس هغه کس اخلي چې هغه د الله نه یریږي. قران نه پیدا غیر انسان اخلي چې هغه الله نه یریږي او کوم کس چې بدبخت بیا د قران نه مخ واړي ناغه بیا چرته دي الله داغه نتیجه ذکر کوي چې په جهنم ته دي چې هغه ډیر زیات اورونو دي قران نه مخ واړي او بیا په قران په دې جهنم کې بردي بدبخت حالت دي دی باندې مړ کېږي چې آرام متحاصل شي او نه بدی ذات ژوند کېږي چې دی مزي وکي لکه نه بمري چې په مرګ سره دمشي او نه بداسي ژوندۍ وي چې دی باغی کې مزي وکي دا حال وي. الله دې موږ تاسو سات او بیا د مؤمن کامیابی ذکر کوي چا چې باقي حاصل کړ دا الله جل شانه نوم یاد کو الله یاد کو منځو کو دا کسان الله فرمایي دا کامیاب موږ تاسو الله جل شانه فرمایي چې دا انسانان کامیاب خو چې کوم کسان کافران دي لکه مشرکان د مکې د دنیا جون غوړه کړی حالانکه جون دا د آخرت جون دی ا بهترین جون دی هغه نه ختمېدل کې جون دی. او بیا الله پاک فرمایي چې د قران کریم کې د کامیابی او د ناکامۍ راکمه خبره چې کامیابی په دین کې او ناکامی د دنیا په غوړه کولو کې نو دا یوازې په قران کې نه دی دا په مخکنو کتابونو کې لکه ابراهیم علیه السلام په لاسو صحیفو کې دا خبره وا او د موسی علیه السلام په صحیفو کې دا خبره وا نو مضمون دا زوړ مضمون دی چې د تذکری په تور بیا ذکر کیږي نو الله جل شانه فرمایي
مفسرین فرمایي کله چې د دې سورۃ د اولنی آیت نازل شو سبح اسم ربک الاعلى نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل چې سجده کې کله تاسو ذکر کوئ دا الفاظ وایي سبحان ربي الاعلى کله چې دا نازل شو تاسو سجده کې دا وایي لکه موږ تاسو مانځه کې سجده کې وایو هغه دا سورۃ کې نازل شو نبی علیہ السلام صحابه ته دا ویل نو الله جل شانه سبح اسم ربک الاعلى تپاکی بیان کدن دربستا الاعلى چڑی رچت دی الذي غزاتی خلق فسوا کہ پیدا کړل تمام مخلوقات او به برابر کړل والذي وغزاتی قدر چې د هر څه اندازې مقرر کړي چې وختل فهدوا لار وتوقودلا والذي اخرج المرعى والله پاک غزاتی چې روي وستل گیا لازم کوي اشاره پتی چې لږ وخت بعد ګوري مزیدار گیا چې را درغونه شي ذات الله قدرت فجعلهم غثاء احوا پس بیا وګرځول دا گیا غثاء پوچ چورا احوا تورا اول شنو واخی بیا اوچی بیا ریزه ریزه شي بیا تور شي دا الله قدرت سنقرئك فلا تنسى زرد جمنگ اولو پتابان دا قرآن کریم نبیاتانا دا بنهیریگی الا ما شاء الله مگر سچ اللہ پاک وغواری انہو یعلم الجہر وما یخفا یقین اللہ پاک بیگی پخکار سجنو پپٹو باندی ونیسرک للیسرا او منگا سانو تالرا پا دین باندتلو دا دین خدمت کول فذکر فسنسیت کو پا قرآن باندی ان نفعت الذکرہ کستانسیت چاہتا پیدا ورکی سیذکر من یخشا زرد چی نسیت باطل کی حقا سوک چی یریگی دا اللہ نا ویتجنبها الاشقا او اعراض بکوی دا ساد نسیتنا بدبختا الذي بدبختا یسل النار الكبرى شریب داخلی گلوی اورتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بدی نمڑکی گی پدی جہنم کے چی دم و تحاصل شی ولا يحيا نبجوندی کی گی چی مزی و تحاصل شی قد افلح من تزکا فتحقی سر کامیاب شاغسو چی زان پاک کو وذکر اسم ربی فصلا او یاد کنم دخل رب فصلو منزیو کو بل توثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو غرکوی دمکی کافران جند دنیا والآخرت خیر و ابقا او آخرت بہترین دی وابقا و باقی پاتی کی دن کری ان هذا لفی الصحف الاولا یقینا دا مضمون فقوانو صحیفو کمو صحف ابراہیم و موسیٰ فصحیفو دی ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين